بسم الله الرحمن الرحیم. اوس زه د بیرې اریز سره ناست یم. دا د اصل مسجد قبا نه 38 میټر مغرب طرف ته دی. دا یو کویو د یو یهودي او په مدینه کې مختلف کویانو. څه کویان داسې وو چې د هغې اوبه خواږې وې، پای کې یو دا بیرې اریز و. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ دې ځای کې ناست و، د کوی په غاړه باندې او لنګ یې اوچت کړی و، پنډه یې ښکاره کړې وې. او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه ابو موسی اشعري رضی الله تعالی عنه راغی. هغه وی زه په دروازه ودرېدم چې د نبي علیه السلام دربانچي شمه. په دې کې لږ ساعت بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راغی. دروازه یې وجړه کوله. ما څوک یې؟ هغه وی ابوبکر. زه رالم او ما نبي علیه السلام ته وی چې حضرت ابوبکر دې اجازت غواړي. نبی علیه السلام یې ورته وایي چې راځه او زیری ورله په جنت ورکه. لږ ساعت بعد حضرت عمر رضی الله تعالی عنه راغی. بیا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه راغی. حضرت ابوبکر چې راغی نو هغه د نبي علیه السلام سم طرف ته کېناست، ښي طرف ته. حضرت عمر اړولي طرف ته کېناست او دغسې یو رالل. او چې کوم یو به راته نبي علیه السلام به ماته وي چې اجازت ورله ورکړه چې راځي دي او زیری ورله ورکړه په جنت باندې. نو درې واړو له حضرت ابوبکر له حضرت عمر له حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه له دې ځای کې نبي علیه السلام زیری په جنت ورکړی و. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه دور خلافت چې راغی نو هغه دې ځای ته راغلی و. دې کوهي ته دقسې خپې ځوړندې کړې او پنډه یې ښکاره کړې. هغه ګوته چې د نبي علیه السلام وه نو د نبي علیه السلام نه بعد بیا حضرت ابوبکر اچولې وه او د هغه نه بعد حضرت عمر اچولې وه. د هغه نه بعد حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه اچولې وه. نو حضرت عثمان دې ځای کې کېناست و او هغه ګوته ترې نه دې کوهي ته پرېوته. دې بیرې اریز ته او دې ته وایي بیر الخاتم الضایع هم ورته وایي چې هغه ګوته پکې پرېوتې وه او ضایع شوې ده. درې ورځې هغه ګوتې پسې بیا خلکو غوپې والې او کتی خو هغه ونه مونتې شوه. دا کوی چې بیرې اریز دا 12 میټره کته ډونګې دی او د مسجد قبا نه 38 میټره دې طرف ته مغرب طرف ته دی. د نبي علیه السلام هغه خاتم هغه ګوته هغه ګوتای چې کومه وه هغه د حضرت عثمان نه دې کې پرېوتې ده او بیا هغه روکه شوې ده او بیا هغه نه ده مونتې شوې. شاید چې دې کې د الله څه راز و که هغه وې نو کېدی شي چې بعضې خلکو د ناپوهۍ د وجې نه څنګه چې نن سبا کله وایي دا یې شغه ده او کله وایي دا یې امسا ده، دا ټولې د ځان نه جوړونې کوي. د نبي علیه السلام هغه ګوته الله هغه محفوظه دې وجې نه ونه ساتله چې وروستو خلک د هغې عبادت شروع نه کړي. نو دا د بیرې اریز او دې ته بیر الخاتم الضایع هم وایي.